نو د دې د وجې نه علما کرام لیکي مفسرین لیکي چې حمد ویل کېږي د کار د مکمل کېدو په آخر کې نو د آدم علیه السلام نه الله پاک د نبوت او د رسالت دا کار شروع کړی او مکمل کېدو زیاتېدو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نمبر شراغه د الله په پیغمبر باندې د رسالت او د نبوت هغه حد انتها ته ورسېد مکمل شو بس نشي مکمل شو نو الله پاک ولنم سکی غوده حامد احمد او محمد چې بس نور د نبوت سلسله شو مکمل شو د دین په سبب الحمد لله نو د نبی علیه السلام دا محمد او دا احمد په دې دوه نومونو کې الله پاک د ختم نبوت دی عقیده ته اشاره کړې ده چې دا عقیده زده کو خپل زنانه خپل معصومان خپل تورسري سپینسري د دې عقیده په مطلب باندې شکو پوهه کو ځکه چې دا عقیده نه نعوذ بالله امکان ایمان بیان مګړي او علماء کرام لیکي دا عقیده یوازې عقیده نه ده دا د نور ټول عقاید د تحفظ ذریعہ ده د دې ختم نبوت د عقیده په ذریعہ سبب د نور عقیده بچی د نبی علیه السلام نمونه خو ډیر دي خو مشهور نمونه به کې دا پنځه دي چې کوم دي حدیث کې رااله دا الله پیغمبر انا محمد زه محمد یم وانا احمد زه احمد یم وانا الماحي زه ماحیما ماحیمانا محوکون کی مټاوون کی د دنیا نه به کفر ختموم جهالت به ختموم وانا الحاشر از حاشر یما حشر بدکیږي د قبرونو نه راپورته کېدو ته د حاشر معنا ده د قیامت پر ورځ باندې به اول د قبر نه زه راپورته کېږم او بیا به ما پسې نور خلک راپورته کېږي او وانا العاقب او زه عاقب یم عاقب علماء کرام تفاولا لي الله دې زموږ استاد په حال باندې رحم ډیر خلک په اولاد پسې راند شي او ډیر خلک کوشش کوي چې اولاد مینه کېږي اولاد را باندې ابرشنې مو کی دوايانې مخوري رحمونه مو غني بیا الله ول بشي ورک نو علماء کرام تفاولا دا مسله لکی اسې د یو تجربې په بنیاد باندې چې څوک به اولاد باندې مور شي کنه او اخرنی بشي کیږي نو دې هغه لنم کې دي عاقب نه اخرنی چې دا غینه بس بل نه نو باز بیا به د اولاد سلسله شي بندش بیا نور بشي ور پسې نه راشي دا یو روحاني علاج دی علماء کرام لیکلي وانا العاقب عاقب ما او دا الله پیغمبر بخبر تفسیر کوي ليس بعدي نبيون عاقب معنا چې زمانه پس به د قرب د قیامت د ورځې پورې بل نبی دنیا ته ناراضي امام مالک رحمه الله وهي العاقب الذي ختم به النبيون دا هغه کسوي چې پاغه سره د انبیاء سلسله سر رسول سفیان ثوری رحمه الله آخر الانبیاء دا حقی معنی ده آخرنی پیغمبر نو نمونه خود الله د پیغمبر ډیر دي خو په مخکینو تورات زبور انجیل په دغه آسماني کتابونو کې د الله پیغمبر په دې پنځو نومونو سره مشهور محمد احمد ماحي حاشر او عاقب نبی علیه السلام چې کله پیدا شه نو درې یا څلور ورځې خپل مور پی ورکړې آمینه
او دریو یا د سلور ورځو نه پس بیا د الله پیغمبر ته د خپل تره ابو لهب آزاد کړي شوي وینځي ثویبه د هغې نوم و هغې ویله پی ورکړه نه آمینه د الله د پیغمبر حقیقي مور ده او ثویبه د الله د پیغمبر رضاعي مور ده او دویمه رضاعي مور ده حلیمه ثویبی د نبی علیه السلام نه وړاندې د الله د پیغمبر تره حمزه ته هم پی ورکړي نو په دې وجه باندې حمزه سید الشهداء د الله د پیغمبر ترم دی او د نبی علیه السلام رضاعي ورورم دی د نبی علیه السلام نه بعد دغه ثویبی یو بل صحابي دی ابو سلمہ اغریم پی ورکړي نو ابو سلمہ دا هم د الله د پیغمبر رضاعي ورور دی او مسله دا ده چې کوم زنانه کوم ماشوم ته پی ورکړي د دغه زنانه زامن د دې پی سکون کې ورونه شي او د دغه زنانه لوی خویندې شي او د دغه زنانه خاون د دغه ماشوم رضاعي لار شي او بیا د دغه رضاعي پلار چې کوم بچی دي هغه هم د ورونه خویندې شي نو د ابو سلمہ یو لور و دره د هغې نوم ام حبیبه د نبی علیه السلام بیبي ده د الله پیغمبر ته وفرمایي یا رسول الله وایي داسې خبرې اترې کېږي یو بل لګیا دي چې ته د درې سره نکاح کول غواړي نبی علیه السلام د تعجب په انداز کې ته تپوس کوي دوره وایي هغه زما په تربیت کې ده خو که دا زما په تربیت کې نه وې که نه نو زما د باره د دې سره نکاح حرامه وه ځکه چې دا خو د ابو سلمه لور ده او ابو سلمه خو زما رضاعي ورور دی نو دا زما رضاعي وريره ده او لکه د سکه وريرې سره نکاح حرامه ده نو د رضاعي وريرې سره هم نکاح حرامه ده عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما یو ورځ نبی علیه السلام ته درخواست وکړه چې که ستاسو خوښئ نو ته د حمزه سید الشهداء رضی الله تعالی عنه د لور سره نکاح وکړه نبی علیه السلام ورته فرمایي چې ټیک ده یو طرف ته خو مې حمزه څه دی تره دی او د تره د لور سره خو نکاح څه ده جایزه ده لیکن بل اړخ ده حمزه زما رضاعي ورورم دی او د رضاعي ورور لور هغه رضاعي وريرې او د رضاعي وريرې سره نکاح حرام وي نو زما دپاره د حمزه د لور سره نکاح حرامه ده نشم کول کومه زنانه چې د کوم مسلمان سکه موري نو د ځمکې او د اسمان په دې منځ کې چې دا ټوله خلا د سرور نه ډکه کېږي که نه او د خپلې سکه مور ته بجولې کې څه کېږي نو هم د دغې مور حق نشي ادا کولی
ته څه کم اور دومره حق دی او چې الله درله 1000 کال عمر درکړي کنه او 1000 کال هم الله ته په سجده پروت او د دې خپل مور د بار د الله نه دعاګانې غواړي نو هم د سکم مور حق نشي ادا کولی دومره حق دی دغه سي د پلار او د دې سره سره کما پردې زنانه ده او ته د یو نیم کال یا د کال یا د 2 کالو ماشوم وي اسم نه پوهېدلی او په هغه زمانه کې دې تا ته د خپلې سینې یو ګوټ پی درکړه نه دا ستا رضاعي مور ده د دې هم در باندې څه راغله حق راغله د دې به ادب کې مینه به ورسره ساتي د هغې د ضرورتونو خیال به ساتي نبی علیه السلام چې کله د خدیجه الکبرا سره نکاح وکړله د هغې نه پس به هم د سویبې ډېر زیات ادب کولو د هغې احترام به یې کولو او د هغې خیال به یې ساتلو ولې چې ورکوټوالي کې پی ورکړي چې کله د الله پیغمبر مدینې منورې ته هجرت وکړلو نو د مدینې منورې نه به سویبې ته تحفې تحائف رالیږل زوی و مسروح د الله د پیغمبر سکه ورونه خو نو لیکن د نبی علیه السلام رضاعي ورونه و د سویبې زوی دی یو قول لنی مسروح د هغې نوم دی او یو قول دی نومي مسعود دی دا د الله د پیغمبر رضاعي ورورو چې کله مکه مکرمه فتح شوه نو ګور حالات جنگ دي خو بیا هم د الله پیغمبر معلومات وکړه سویبه مړه که ژوندی زوی مړه که ژوندی وایي مړه دي تپوس یې وکړو چې خپل خپلوان یې څوک شته نو پته ولګېده چې د سویبې د خاندان هېڅوک هم نه دي پاتې نو نبي علیه السلام به د هغې د خپلو خپلوانو هم خیال ساتلو ځکه چې ورکوټوالي کې وله څه ورکړي پی یې ورکړي وو او عباس رضی الله تعالی عنه دا ابو لهب د وفاتنا یو کال بعد خوب ولیده تپوس یې کوي څه در باندې تېرېږي وایي ستاسو نه پس ما یو سکټ هم چېرته د راحته نه دي لیدلی لیکن صرف په هفته کې یو ځل د دې مسبحې ګوتې د سر عمره اوبه ماته ملاویږي ځکه چې کله د الله پیغمبر پیدا شو سویبي ما ته زیری راکړو ما د الله د پیغمبر د پیدایش د زیری په خوشحالۍ کې دې آزاده کړه او داسې مې ورته ویل چې زه آزاد یم الله پاک د هغه ګوتې د سر عمره اوبه راکوي او بل روایت کې راځي چې په هفته کې هر هفته د پیر په ورځ چې د الله پیغمبر پیدا شوی و او زه بیا خوشحاله شوی وم او ما خپله مینځه ازاده کړې وه نو د پیر په ورځ باندې لږ شانې عذاب په ما باندې څه شي کم شي نو د الله پیغمبر مبارک الله څه وایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین او عالمین کې مسلمان کافران خپل پردي دوستان مړه او ژوندي ټول پکې داخل نو ابو لهب د دنیا بدترین کافر تیر شوی دی او مړه هم نه لیکن د مرګ نه پس د قیامت ورځې پورې به د الله پیغمبر د هغه د باندې څه رحمتي څه عذاب یې کمیږي د سویبې نه بعد بیا د الله پیغمبر ته پی ورکړي دي شه آمینې د عربو دا دستورو په هغه زمانه کې
چې د خار د خلکو ژبې ګډې وډې ځکه هر رنګه خلک راځي او د غرونو د خلکو ژبه پخه ژبه او یو ژبه فصیحه ژبه. اوس په عربی کې د دنیا قسمونه دي د عربی په ژبه کې لکه څنګه زموږ په پښتو کې د دنیا ژبې دي او په یو بل باندې نه پوهېږو او کتابونه لیکي چې هر شپږ دینه بعد ژبه خامخا بدلېږي. څه ناست یو ټکي کې څه راځي فرق راځي. نو د عربو دا رواجو چې د چا په کور کې به ماشوم اوسه نو په شروع کې د ژبې د زده کولو د وخته پورې به غرونو ته اورېږل چې د عربو اصل تهذیب او تمدن هم یې زده کړي د عربو خویونه پکې راشي او ژبه یې صفا او سوده او پاکه ژبه. نو په دې وجه باندې به هر کال مکې مکرمې ته د مختلفو اطرافو نه قافلې راتلې. د طائف نه اخوا ده یو علاقه ده او هغه یو قبیله د بنو سعد د بنو سعد قبیله قافله رااله او په هغې کې حلیمه وه او خاوند ورسره یو ورسره خره وه هغې باندې مې سوري کوله او یو ورسره مانده اوښه وه معمولي غوندې پی پکې و هغه بې اسکل ماشوم له مې مې ورکول د سینې. مکه مکرمه کې به کور په کور دا خلک ګرځېدل. نو ماشوم مې راواغسته او خبره به ورسو شو د کال به څومره پیسې راکړي د میاشتې به څومره تنخوا راکړي په څه باندې به سمجوته راغله بس ماشوم مې ویوړلو. په قافله کې چې څومره زنانه راغلې وې سره د خاوندانو نه د عبدالمطلب دې کور ته به چې رالې او د ماشوم تپوس به یې وکړه په یو ماشوم شته ماشوم څوک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خاوند او ښځې به چې تپوس وکړه چې د چا زوی دی د عبدالله پلار یې چېرته دی پلار خو یې مړ دی. نه ښځه او خاوند به د کور واپس لاړه چې یتیم دی نو د ده اجرت به موږ ته څوک راکړي. هره زنانه رااله د الله د پیغمبر د کور دروازه یې ولیده واپس لاړه. حلیمه هم یو ځل راغله او واپس لاړه. قافله چې کله واپس کېده ټولو زنانو سره دوه ماشومان یو خپل د سینې ماشوم او بل رجعي ماشوم او حلیمه هغې سره یې څومره ایو ماشوم ورسره. نو خاوند ته وایي والله زما د په الله باندې قسم لآخذن هذا اليتيم زبدي لأرجعن ولآخذن هذا اليتيم زبا واپس کېږم او د دغه یتیم کور ته به ورځم او دا به را اخلمه. خاوند ورته وایي لا عليك خیر ده ورشه عسى الله ان يجعل لنا فيه بركه امید دی چې الله پاک په دغه یتیم کې زموږ دپاره برکت واچوي. راوایي یتیم دی تش نه ځو. نو حدیث قدسي دی الله پاک وایي انا عند ظن عبدي بي وایي زما بنده چې په ما څنګه ګمان کوي الله وایي زه ورسره هم هغسې معامله کومه چې الله وایي چې زما دا بنده دا امید لري چې الله زما دعاګانې قبلومې او چې اول نه د ده زړه ماتي چې الله مې دعا نه قبلې شي نه منه دغسې بله مسله داسې بله مسله چې د ده ژوند دی چې الله پاک به ما روغوي الله صحت ورکولو والا دی بیماري هم الله رالیږي صحت هم الله ورکوي دا خو ظاهري اسباب دي نه الله صحت وله ورکوي او چې د اول نه مایوسه شي الله چې مایوسه شي بس مایوسي خو زما په در کې نشته یا صحت هم نه ورکوي. نو حلیمه او د حلیمه خاون د دې یتیم په باره کې الله باندې دا حسن ظن وکړي چې الله پاک پر هغه کې برکتونه اچوي.
الله پاک د برکتونو دروازې ور باندې ولاو کړې او هغه یتیمې راواغوښتو. لومړنۍ برکت یې دا و حلیمه وایي چې څنګه مې سینې ته نږدې کړه او د سینې سره مې ولګولو زه به ځان پوه شوم چې زما سینې الله پاک د پیو نه راډکې کړې. زما خپل یتیم بل ما سکه ماشوم مې پې موړ کړو او د الله پیغمبر پې موړ شو. نو حلیمه رضی الله تعالی دا د نبي علیه الصلاة والسلام دویمه رضاعي مور ده. الله جل جلاله ما ته او تاسو ټولو ده په دې خبرو باندې د عمل توفیق ونصیب کړي.